ادا د طلقات ثلاثه مسله کې زمونږ دویم کلیپ دویم در شروع شو د ابن تیمیه اپریشن شروع د علماء دیوبند کتابونو په حواله او داسې د نور علماء د کتبو په حواله امون په اول کلیپ کې واخر چې څوک ووري د بصیر عبارت هم شروع کړو نو عبارت مخ کې بوزو صفحه 200 شلمه ده او دا عربي بصیر د سکون وی جګینه الحمدلله مولوی صاحب د کومګه ویډیو کړی دا هغه ویل چې دا اردو پښتو والا بصیر زمانه دي نو محترم هغه کې ویلي چې د عربي بصیر مالی کلی او زما دي او موږ سره هغه عربي بصیر موجود دي چې ترکیانو ورته په ترکو کې چاپ کو به عادت په توفو کې را لېګل الحمدلله مولوی صاحب ته دا ترکو چاپ دی ها هغه بصیر موږ سره موجود دي نو پدې کې په 200 شلمه صفحه کې وی وقال وذكر الشيخ ابن حجر الاسقلاني رحمه الله عليه في كتابه المسمى بالدرر الكامنه في اهل المئه الثامنه دا تم صدې د علماء مبارکي ابن حجر اسقلاني صاحب دا کتاب شروع کړي لیکلې دي او د هم دا تم صدې گمراهانو کې اولوي گمراه تیر شوی ابن تیمیه یادوم په حال د ابن تیمیه کې سوی ان لا نعتقد عصمته بل انا نخالفه في مسائل نسليه وفرعيه وی مونږ د علي صاحب د عصمت قیل نه یو بلکې مونږ ور سره ډیر په عقیدوي او فروعي مسلو کې اختلاف لرو و چې د علي صاحب سره په عقیده کې مخالفت لري اهل سنت او مسلمان کې دي شي عجیب ده یا وقال الذهبي رحمت الله علیه فی تاریخه کنا فهو بشر له ذنوب وخطايا پوښوي دا ابن تیمیه بشرو ذنوب او خطایا لري او موږ هم وایو چې دغه ذنوب را سره سوکومني خو نه مني کنه وقال اليافعي زياده عليه في كتابه عبره اليقظان فلا نعتمد ولا قوله موږ د ابن تیمیه په قول اعتماد نکو بل له مع الامام تعصب د امام علي مقام علي رضی الله عنه سره تعصب وګوره کتاب 10 مبشره مصنف والمولوي حبيب الله الفشاوري صفحه 24 وقال اخ شيخ رحمه الله عليه وابن تيميه من المجسمه د مجسمه نو ومن قال دا هغه چانو چې هغه ویل چې بانه تعالی جسم فهو في غايه السفاهه والجهاله نو دا سمره شوده او سمره کما قالو فلا يعتد اعتماد بنشي کوله بقول امثاله د پام د امثالو په قول باندې اول جلد اخون شیخ صفه بهان می الحمدلله مولوی صاحب 220 کې د لیکلي او بیا وی یقول العبد الضعيف زان یادی الحمدلله مولوی صاحب وی زوایم ومن اتباعه فاتباع ابن تيميه کی محمد بن عبد الوهاب النجدي الذي ينسب اليه الوهابيون فانها نسبه الى عبد الوهاب النجدي لا الى الوهاب كما يفرحون وهاب ذات تدا نسبت نه دی جدي ته وهابيان وي د عبد الوهاب نجدي خبيث ته نسبت دی ويقولون وهابيان وي نحن منسوبون الى الوهاب یمون وهاب ذات منسوب یو د الله والا یو کنه الله والا نه د عبد الوهاب نجدي والا یی وهو كان من الخوارج ام د خوارج نو کما ذکر العلامه الشامی پدریم جلد صفحه 333 شمکی یا نور خمانم نکیږي والله دا خو د بلا پانی لګولې دا خو چې وای دا وا تکلیف خو پدې راځي خبره باندې پوښوي نو بس دا بیا بصیر ځان ته وګورئ او غدا خبري لیکلي دي ها الفتاوى الحديثيه ورتلاړه مور عوامین غسته خدغه د فتاوى پیدا شروع مړه فتاوى حديثيه شریفه ده دا چې دنو دا د تالیف دی د خاتمه الفقهاء والمحدثين شیخ الاسلام محمد بن محمد بن علي بن حجر هيثمي المكي المصري الشافعي السعدي الانصاري شهاب الدین ابي العباس سنه وفات د 900 هجری ده یعنی د نن 300 کاله بلکې 2 کاله مخکې تیر شوی دی تقریبا پوش الفتاوى الحديثيه صفحه دان سره ولیکي یوصل شپک 50 سما صفحه یوصل شپک 50 سما مطلب
اعتراض ابن تیمیہ علی متاخر صوفیہ وله خوارق الخ وسئل ابن حجر هیتمی نه سوال کړي شوی دی نفع الله به بما لفظه دا کوم الفاظ چې د په جواب کې ویلي خدای تعالی دې پاغه عامه الناس تنفع ورکی امین لابن تیمیہ د ابن تیمیہ بارکی د ابن تیمیہ د پاره اعتراض علی متاخر صوفیہ وله خوارق فی الفقه والاصول فما محصل ذلك د دې محصل بسی د خډر خوارق هم لري فقه کې لوی لاس لري اصول کې بلا لیکل کړي دي خلک وې د علم غرو د بس چل کیږي فاجاب ابن حجر حیتمی جواب ورکی خوا بقوله پدی قول ابن تیمیہ عبد دا یو بندو د الله خذله الله والله تعالی بخذل کړو مدد به ور سره نه کولو وادله الله گمراه کړو واعماه د زړه سترګي ورتړندې کړي وي واسمه د زړه وګونه ورته کانه کړي واذله الله ذلیل او رسوا ګرځولیو پوش وبذالک وپدی خبرو چې دا مو کې دی وی صرح الائمه الذين بينوا فساد احواله وكذب اقواله پدی تصریح کړي دا هغه امامانو چې هغه د احوال فساد بیان کړي او د اقوال کذب بیان کړي نو پدی هغه علماء تسلیم کړي دا ومن اراد ذلك او کڅوک داغه اراده لري فعليه بمطالعه كلام الامام المجتهد المتفق على امامته وجلالته وبلوغه مرتبه الاجتهاد ابي الحسن السبكي ورشوي داغه کلام مطالعه چې ابن تیمیه سمره ډزولې دي او بیا ولده التاج دا غزوی تاج الدین سبکی راواله والشيخ الامام العز بن جماعه داغه قول راواله واهل عصر کنا واهل عصرهم او چې کوم دغه زمانه نور خلق دي علماء دغه اقوال راواله وغيرهم من الشافعيه والمالكيه والحنفيه پوښي ولم يقصر او دا مواجده متأخرین صوفیو باندې اعتراضونه کین نه کوتا شوی نه دي اعتراضه علی متأخر صوفیه یوازې د سینه ده چې د سره متأخرین صوفیو باندې اعتراضات کړي دي بلې ترزا علی مثل عمر ابن الخطاب وعلی ابن ابي طالب رضی الله عنهما کما یاتی دغه صحابه هم نه معاف کول عمر فاروق سے به نه معاف کړي علی سے به نه معاف کړي تاسو د متأخرین صوفیو غموړي والحاصل حاصل خبر ده الله يقام لكلامه وزن د خبرې د پاره به تلم نو درېخه د تلې نه بغیر دیوال توله پوښي په خبره بل یرما فی کل وعر وحزن هر کند او هر ډیران دي چې کتو وی خبره د لړه کوه تل ورته ونه درځي تلې چوري غدا به سمره وزن لري مړه خو یې غولي خوړلې دي ويعتقد فيه او د بارکه بدا عقیده ساتلی شي چې انه مبتدع ضال ومضل جاهل غال عامله الله بعدله واجازنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله امينه او بیا ورپسې راځه دا وسه شو فتاوی حدیثیه شو دا یو جلد محترمه د دې ټولو خبرو دا کومې حوالې چې ما ورکی اگر چې ما د ډیر اختصار نه پدې کې کار واغست چې دا ټولې مې ویلې نو ځان ته دا لس 15 غنټې خبرې دا سره د په حواله باندې کیږي ها پوش دا درې کلیپ خو د درس نظامی غ دفاع اغه نه جوړېدل سلور یا زیات نو حاصل دا غټول څه شو چې دا دوالم دی مدولم دی مجسمم دی او خارجن اهل سنت والجماعت دی ځکه د الله مستقر او جالس پارش کړه کنه او جهاد د فوق ورته ثابتولو کنه دا د ګوره زما پلاس کې بحر البحر الرائق پنځم جلد 203 صفحه پنځم جلد 203 صفحه دا دان سره ولیکي ها درېم صفحه 203 صفحه پنځم جلد د لیکلي دی پدې کې
پنځم جلد بحر وګوره دلته شته دی شته داسې کې سړی برونی سی بیا دغه کې 203 صفحه خواب بحر رائق باب احکام المرتدین کې لګېدلې ها باب احکام المرتدین ويكفر بقوله يجوز ان يفعل الله فعلا لا حکمت فيه کچا دا خبرو کچ الله تعالی کله کله د سکار کی چغه کی حکمت نی په دې کافر کی بیا وی واثبات المکان لله تعالی کچا الله تعالی ته مکان ثابتولو په دې کافر کی فین قال کچا وی الله فی السما خدای په اسمان کې دی فین قصد کد قصد کړي حکایت ما جاء فی ظاهر الاخبار که صرف اغه ظاهر اخبار و نصوص ته ګوري خو بیا لا یکفر وان اراد المکان او که اراده د مکان اسمان ورته مکان غني عرش ورته مستقر او دې په مستقر غني نو کفر یا کفر بیا کفر دی وان لم يكن له نيه اگر کنیت نموي عند الاکثر وهو الاصح عليه الفتوى او دا صح هم دې په دې فتوم ده چې څوک الله ته مکان ثابتوي او بر ثابتوي اسمان ورته مکان غني عرش ورته مکان غني دا وی کافر دی بحر لیکلی دی ښا پنځم جلد 203 صفحه تحفه 12 دا درو بس صفحه 201 کمتیا عقیده 13 نمبر 201 کمتیا 289 چې ورپسې 80 راځي پوښي په خبره باندې پدې کې د اهل سنت والجماعت دی عقیده چیړلې دي چې دا شیعاګان ته خلاف دي عقیدہ نمبر 13 اللہ تعالیٰ کے لیے مکانیت نہیں نہ اوپر نیچے کی طرح اس کے لیے کوئی طرف یا سمت نہیں یہ اہل سنت کا مذہب و عقیدہ ہے مگر امامیہ میں سے حکمیہ یونسیہ کہتے ہیں کہ عرش اس کا مکان ہے یعنی ابن تیمیہ پدی عقیده کیم فرقه امامیو شیعاګانو پسې تللی شاه عبدالعزیز سے پیش کوخه د دیوبندیانو او د بریلویانو په سند کې شاه د شاهي خاندان دا راځي شاه عبدالعزیز شاه ولی الله دا ټول پکې راځي پوښي په خبره باندې فتاوا قاضی خان راواله د لاندې غټه فتاوا قاضی خان سلورم جل سلور سوا یو کم ویا صفحه کتاب السیر سلور سوا یو کم ویا صفحه سلورم جل سلور سوا یو کم اویا صفحه پوش 469 راځي کنه 469 رجل قال یو سړی اوه خدای بر اسمان میدانت کې من چیزې نه دارم خدای په اسمان کې پوی دی چې ما سره یو شیم نشته یکون کفر دا سړی دا کفر دی دا بار دا خبره دا کفر ده ولی لان الله تعالی منزه عن المکان ځکه خدای تعالی د مکان نه څه دی منزه دی ابن تیمیه بس کول یو خدای تعالی پارش مستقر او جالس ته حواله می در کې قدر نه نو ما درته ویل چې موږ د دین سو جوابونه کوو د الله مالوسی د خبرې نه چې هغه ورته بعض اهل سنت ویلي دي پنځه یو جواب موږ کو کنه چې دا دغه تفرد دویم جواب ځان سره ولیکي دلته وګوره قرطبي دریم جل پروت دی چرته ښکاری درته کنه دا ما سره دی پریده وسی شو
نو دویم جواب تفسیر قرطبی دریم جلد 123 صفحه کې کړی دی. دریم جلد 123 صفحه کې کړی دی. علامہ قرطبی فرمای واتفق ائمه الفتوى امامان د فتوی متفق ګرځیدلی على لزوم ایقاء الطلاق الثلاث في كلمه واحده، په لزوم د واقع کېدو د 3 طلاقونو په یو کلمه کې کچا 3 واقع کوي 3 واقع دي. وهو قول جمهور السلف، دا قول د جمهور السلف دی. وشذتا وسنتا وسپکی هغه شذوذ اختیار کړي او شاذ روایت ابن عباس پیش کولو کنه. وبعض اهل الظاهر ګورا دی محمود علوسی ورته بعض اهل سنت ویلي دي. دا د قرطبی بعض اهل ظاهرو کې داخل کړي فرقه ظاهریین دي، لکه څنګه چې ما د بصیر حواله درکا چې قطع نظر د دینه چې دی فرقه ظاهریه کې داخل لې ورسره خارجیم دی. حواله مې درکا قدر نک داغه ورته اهل ظاهر ویلي دي. دا دویم جواب شو. په خوا به وهابیانو د سویل فرقه ظاهریه ویله اهل ظاهر. دریم جواب ځان سره ولیکي ها چې علوسی ورته بعض اهل سنت ویلي دي. موږ به د اهل سنت او عقاید ګورو کنه چې هغه په دې کې شتو کده ته خلاف روان دي. اهل سنت خود سره نه د جګنی مزدا صرف نوم جلیږي نه، خدا خو یو جماعت دی. بیا ته جماعتونه لري. الفرق بین الفرق لیکلي دي. غازیان، قاریان، عوام مسلمانان، مفسرین، محدثین، فقها، صوفیا دا ټول په کې داخل کړي دي. او بیا داغي 15 علامات داغي خودلې دي. پوش داغي د اهل سنت ډیر عقاید په ابن تیمیه کې مفقود دي، لکه تنزیه مسله راواله. اهل سنت د تنزیه د باری تعالی قائل دي، جسمیت نه الله منزه غني او دغه په دې کې را مبتلا دي. او سلورم جواب دا دی ښه. سلورم جواب هاذا من تحریف ابنه، دیور کې زوی تحریف کړي دي. دیور کې زوی تحریف کړي دي. حواله د کوثری د مقالات به ورکوي. دا غزوی د پلار په تفسیر کې تصرف کړي ګوتې والی دي. او دا غزوی د ابن تیمیه په دفاع کې سکلی کلم کړي دي ښه نور کت کتابونو کې. نو دام داغه د زوی تصرف دی، ځکه جمهور امت ورته سوی او د ورته سلی کړي ولکه تاسو پوښوي. او پنځم دا دی چې دا به اعتبار دعواه و زعمه د به دعوه د اهل سنت کوله او زعم په د خلکو د بعض خلکو دا دی او د زعم هم دا چې اهل سنت والجماعت نو په اعتبار د زعم د بعض اهل سنت ورته ویلې شوی دی. دا 72 گمراه ډلې د اسلام په خلاف دي کنه دي، د اسلامی عقاید په خلاف دي کنه دي، او بیا هم دي ته فرق اسلامیه وای. فرق اسلامیه ورته ولي وای ځکه په دې اعتبار چې په ظاهر خودي د اسلام داویدار دي کنه، هغه داوی ته اعتبار ورکوي فرق اسلامیه ورته وای. نو که باز اهل سنت ورته ویلې نو د داوی ته کتلی دي کنه. پښتو باندې پوه شئ. د لوسی خبره څه شو؟ مجاب شو. نو غرض دا دی چې وابیان په دې مسله کې موافقین د منکرین حدیث د پرویزیانو د اهل تشیع د قادیانانو دي او مخالفین د ائمه اربعو د جمهور سلف و خلف دي. لکه موږ درته پیش کوو ځان سره ولیکئ منهاج د نووي، منهاج شرح د مسلم اول جلد صفحه 478 478. تو ګور دلته منهاج پروت دی مسلم شریف ته دغه یو کتاب راوړل درې نمبر راځي او دا راوړل. ها منهاج اول جلد 478 صفحه دان سره ولیکي. ها 478 صفحه.
علامہ نووی شافعی رحمه الله فرمایي وقد اختلف العلماء في من قال لامرأة انت طالق ثلاثه. علماء اختلاف کړي دا غسړي باره کې چې هغه بیبي ته وایي چې طلاق په درې طلاقونو. فقال الشافعي ومالك وابو حنيفه واحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث. سلور امامان او جمهور امت سلف او خلف د دې قیل دي چې دا درې واقع شي. وقال طاووس وبعض اهل الظاهر د قرطبي غوندې ګورې د ملي دي ښه طاووس او بعض اهل ظاهر وی لا يقع بذلك الا واحده په دې سره یو واقع کی. دا منهاج د نبوي اول جلد 478 صفحه. پوښوي په خبره باندې دغه رنګ ځان سره ولي کوي. حاشیه د نسائی داغه حواله مخکې روانه دغه بدر کم دله صفحه زما ذهن نه وتی نه. مذهب د وابیانو په مسله د طلقات ثلاثه فی مجلس واحدین کې مخالف النقل والعقل. ځکه چې من له ادنا عقل څوک چې معمولی عقل لري نو هغه عدد الخمسه یا عدد الاربعه یا عدد الثلاثه په معاملات عددیو کې واحد نه ګرځي. 3 روپۍ ته 1 روپۍ ویل جهل دی کنه دی یا خو د غټ عقل داوه دا غړکب دی او یا غټ کم عقل دی. په خبره باندې پوښوي نو دا موږ تر اوسه چې لګیو دا ټول ګوره وسه مقدماتي خبرې روانې. اصل مسله اوس شروع کیږي مباحث ته اوس تقسیمیږي. دا خو پدې کې خبرې وي چې د مسله کې د جمهور امت د سلف او د خلف سره ده او بیان چا په سر روان دي د غي سره د چل لکې نیولې د وغه سړې څنګه دي چې چا په سي دي روان شي دي. دا خو یا مقدمه کې روانو. نو دا مسالات تاسو د تسهیل لپاره زمون قسم ګرځوم تقسیمو میں الى 4 مباحث سلور مباحث ہوتا. اول مبحث کې بدري خبرې درته ذکر کوم. اول خبره چې طلاق ابغض المباحات الى الله عز وجل. طلاق ابغض د مباحات عند الله دی. اول مبحث کې دویمه خبره جزء کومه نو حکم بیانوم د طلاق د سبی د مجنون د نایم د مغضب د مکره د سکران. حکم د طلاق د ماشوم سره بیان حکم طلاق السبی او بیا د مجنون او بیا خوب کې یو سړی طلاق واچي او بیا مغضب غصه کون کې یا مغضب غصه کړي شوی او مکره اکراه پښوی چا غصه مجبور کړي طلاق ته او سکران نشکی شرابوس کی او بیا راشي طلاق واچي حکم یې څه دی. اول مبحث کې به دویمه خبره دغه د فقهاو د حدیث پرانا کې څه کو واضح کو. دریمه خبره چې اول مبحث کې کیږي تعریف د طلاق لغتن او اصطلاحا سره د اقسام د طلاق. طلاق په لغت کې څه ته وایي په اصطلاح کې څه ته وایي اقسام د طلاق څه دي دا وضاحت بوشي په اول مبحث کې. اول مبحث کې اوله خبره سوا چې طلاق ابغض المباحات الى الله دی. یعنی بدون د عذر نه طلاق بیبي ته ورکول جایز نه دي. البته د عذر د وجه کچرته یو زوجی له طلاق ورکی نو دا مباح دي. خو طلاق په جمله د مباحاتو کې ابغض المباحات عند الله دی. روا او مباح کارونو کې چې د الله ډیر بد راځي نو دا طلاق دی. تاسو پوښتنه په خبره باندې دان سره حواله ولیکي سنن ابي داود اول جلد 296 صفحه. سنن ابي داود اول جلد صفحه 296 کتاب الطلاق باب فی کراہیت الطلاق باب نمبر 3 دیکھا.
وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا معرفنا عن محاربنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق. الله نه دې حلال کړی یو شی چې ډیر مبغوز وي دته د طلاق نه، یعنی په کل مباحاتو کې چې د الله ډیر بد راځي مبغوز عند الله دی هو الطلاق، دا طلاق دی. دا غرنګ دویم حدیث. وبه قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دسار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق. ابغض په حلال اشیاء کې عند الله دا طلاق دی. الکه تاسو پوښ او دریم د تفسیر قرطبی دغه وختي می چې کوم صفحه درته ویله دریم جلد 121 صفحه مکتبه فریدیه ده. روى الدارقطني قال حدثني ابو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي ويعقوب بن ابراهيم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكهول عن معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله مبارك صلى الله عليه وسلم راتوي يا معاذ ومعاذ ما خلق الله شيئا على وجه الارض. الله نه دې پیدا کړی یو شی په مقدس مکه احب الیه من العتاق چې د غلام د آزادولو نه د تډیر زیات محبوب وي. ولا خلق الله شيئا او الله تعالی نه دې پیدا کړی یو شی على وجه الارض ابغض الیه من الطلاق چې طلاق نه ورته ډیر مبغوزي. ولکه تاسو پوښوي کنه نو دې ځکه یو فائدم راوته د دې احادیثونه چې هر کله طلاق ابغض الی الله شو په کل مباحاتو کې نو زنانتم جایز نه دي چې بدون د عذر شرعي نه د دسه مبغوش شي مطالبه د خاوند نو کې شاو ما د طلاق راکا. دا مبغوز عند الله دی په کل مباحاتو کې. الکه تاسو پوښوي کنه نو زنانت جایز نه دي چې بدون د شرعي عذر او سبب نه د خاوند د طلاق مطالبه وکي. ځکه دا سره ولیکي ترمذی کتاب الطلاق، ترمذی کتاب الطلاق باب ما جاء في مختلعات خلع کون کی زنانه. اول جلد صفحه 225 او دا غرنګ ځان سره ولیکي تفسیر القرآن العظیم د ابن کثیر. تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر اول جلد 593 صفحه هغه دغه حدیث ذکر کړي د ترمذی د مذکوره صفحه مذکوره جلد. وبه قال حدثنا ترمذی وی حدثنا بذلك ابن کثیر وی محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه امن حدثه عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امراه سالت زوجها طلاقا من غير باس فحرام عليها رائحه الجنه وهذا حديث حسن. کم یو زنانا چې د خاوند نه د طلاق مطالبه وکا بغیر د عذر نه د جنت بوی په حرام دي. پوش دا غزرانو ته نصیحت شو چې طلاق مبغوض عند الله دی، فلهذا چې عذر شرعي ني مطالبه د خاوندانو نه په طریقې د خلع د مکوي. نارینه تم نصیحت ته سورۃ النساء ځان سره ولیکي 15 پارا سورۃ النساء 15 پارا آیت نمبر 34 خدستانه فرمانی او ته خفای او دا بیا څوک نصیحت ورته کی سمش ستای اطاعت کوي بیا سلارو باندې ورته مګورا فین طعنکم فلا تبغوا لهن سبیلا کدی تاسو وکړو نبی ورته سلاره د جدایه د عمل ټوي تاسو سم ګرځي سړو سمش
پوش رد المختار ځان سرول کې دریم جلد 230 صفحه رد المختار دریم جلد 230 صفحه کتاب الطلاق دا دې پروت دی ها پوش دا رد المختار دې دی و اما الطلاق فإن الأصل فيه الحذر حذر اصل په طلاق کې منع ده دا بنور کې بمعنى انه محظور جدا ممنوع ده الا لعارض مگر که عذر راشي عارض راشي يبيهه غيب يا مباح ګرځي بیا لاندې ولاندې لما شامل کی فحيث تجرد عن الحاجة المبيهة له شرعا يبقى لأصله من الحذر چې چرته د حاجت شرعیه مبیحنه خالی وي دا بخپل اصل باندې چې حذر دی منع د برقرار وي نو دا منعي ولهذا قال الله تعالى ذکر الله تعالی فرمایي ولهذا قال تعالى فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا کدی خد استاد اطاعت کو فلا تبغوا الا تطلبوا الفراق بیا د فراق مطالبه مکوئ د جدای لارې ورته ملټوي ابي الله مشامي وي وعلي حديث فدي حديث سمراغلي چې ابغض الحلال الى الله الطلاق ابغض په محللات کې عند الله د طلاق دي زنانه به هم گزاره کوي د دې مطالبه باندې کې زه غدا عند الله مبغوز دي او سړی به هم د دې لارې لټینا ځکه عند الله مبغوز دي سورۃ النساء ځان سرولې کې شپږمه پارا پنځمه ده که شپږمه ده یار نور لسم آیات دی کلمات خو پنځم اخکاری وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا سلورم اخر دی ويجعل الله فيه خيرا كثيرا سلورم ده الوسل کلی عاشروهن خالقوهن په خو اخلاق ور سره چلیږي ان بعض خلک دا باندې پیش کوي کنه چې مور او پلار مجبور کړي مې چې بیبي له طلاق ورکا شاوه نو دلته بس کېږي پلار راته وي مور راته وي نو کدارنګه صورت پیښ شو کنه نو دغه تفصیل دا دی ها کدی کې یو دینی مصلحت ملحوظ منظور نظر مد نظر د والدینو یو مصلحت دینیو نبی دغه اطاعت ضروری دی بیا اطاعت د والدینو سره ضروری دی او کدینی مصلحت پکې نو پلار کمقلی یا نشیوی یا چرسیوی یا دماغو کې مسلې یا اس ذاتیات چیړي نبی علی اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق ترمذی شریف ځان سره حواله کیول کې پکار ومشي مساله د بیخ مې ترانیول د مل چې د بیخ سپینه ګوده سمره متعلقات جدي چې هغه په ګراون غاړو پوش اوسم یا اصل مسلې ته نه کوشي ودا خو یا مبحث اول کې لګي متعلقات دغه مسلې درته مارانی ولې د سیاسان خو درته نه خایم کنه چې بیا سبا تاسو مې پرېتا وای ترمذی شریف اول جلد 226 صفحه ترمذی شریف اول جلد 226 صفحه باب ما جاء في الرجل يسأله ابوه ان يطلق امراته یو سړی نه پلار سوالو کې ورته وی شاو د بیبي طلاق کا امام ترمذی دا باب لګولې دی باب لاندې بیا حدیث وروړي د عبد الله ابن عمر سے رضی الله عنهما عبد الله ابن عمر سے یقول فرمایي کانت تحت امراتنا زما پاک دی نکاح کی یو بیبي وا احبها ډیر زیات مینا ور سره ما کولا وکانا ابي يكرهها او زما والد ګرامی عمر فاروق صاحب دا نخوخه ولا دغه خوخه نه و فامرنی ما ته والد صاحب امر وک ان اطلقها چې دا پدې چې دی له طلاق ورکما فابيت نو ما ورته انکار وکړو چې بابا نه ور کوم طلاق فذكرت ذلك للنبي پیرانی پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تراغم زمان پیرو د پلار مين پیرو دغه تراغلم فقال يا عبد الله ابن عمر
طلق امراتک ما ورتل چې بیبي می دا ډیره را باندې ګرانه ده پلار راته وی چې دا خوشی کا آزاد کا طلاق ولا ورکا زړه می نه غواړي یا رسول الله تاسو سره مشوره کوم نو سو کما مبارک راته وی عبد الله ابن عمر طلق امراتک بعض روایتو کې راځي واتبع اباک د پلار تعدی وکا ترمذی وی هاذا حدیث حسن صحیح حدیث حسن صحیح دی پدې ځان سره ولیکي تحفة المعی شرح د ترمذی تحفة المعی شرح د ترمذی سلورم جلد 83 صفحه سلورم جلد 83 صفحه او صفحه 54 هم ځان سره ولیکي د تحفة المعی د مذکوره جلد سلورم جلد 54 صفحه هغه کې دی وایي چې یاره دا شارح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مصلحت سے طلاق دینے کا حکم دیا تھا یو مصلحت دینی داغه ملحوظو کما قلت لكم آنفا پوش داغی په خاطر د مامور ګرځولې اور حضرت گنگوہی نے الکوکب الدری میں فرمایا کہ اگر والدین کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو تو ان کی اطاعت واجب ہے پسوی یریدی چې دا راته خرابوي او مور پلار په دغه چې د عقیده خرابېږي خدماتو کې فرق پې راځي دا راځي په دغه خبرې ملحوظ وي بیا ورته امر کوي بیا اطاعت واجب دی البتہ ناجائز اور گناہ کے کاموں میں والدین کی کیا کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں د گناہ او د شریعت په خلاف او ناجائز کارونو کې مور او پلار څه کوي چې د چا اطاعت هم جایز نه دی تفسیر روح البانی ځان سره لیکي پنځم جلد هغه دا خبره کړې که د مور پلار دماغو کې فرقي یا نشیانی اطاعت به نه کوي هلکه دا خو اول مبحث کې اوله خبره وه اول مبحث کې دویمه خبرې ترش د ماشوم د لیونی او د نایم او د مغضب یا مغضب یا د مکرح یا د سکران طلاق واقع دی که نه دی د ماشوم د لیونی د اوده شخص د غصه سړي او پچا چې په زور طلاق چولې شوی یا د نشه سړي طلاق څه حکم لري واقع وي که نه وي د هغې باره کې ځان سره دلایل ولیکئ سنن ابن ماجه ابواب الطلاق باب طلاق الماتو والصغیر والنائم ترجمه الباب دی امام ابن ماجه باب دے په طلاق د ماتو د شوده او د صغیر او د نائم د اوده صفحه 147 هم لیکم بیا حدیث ذکر کئی ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مبارک فرمائی رفع القلم ان ثلاثتن مرفوع ګرځولې شوی دی قلم اوچت کړي شوی دی یعنی دا خبرې د دې لیکل کېږي نه مرفوع القلم دی دا درې کسان قلم ته مرفوع شوی دی نمبر 1 عن النائم حتى يستيقظ د اودنا تر دې چې را بیدار شي که اوده سړی خوب کې راپاسېد او خبرې شروع کی او بیبي ته طلقات ثلاثه واقع کړل دا به واقع نه وي ځکه د مرفوع القلم دی په نزد حدیث پوش وعن الصغیر حتی یکبر او د ماشوم نم قلم پورته کړی شوی دی تر دې چې دی غټ شي او کبیر شي وعن المجنون حتی یعقل او یفیق او د لیونینا تر دې چې عاقل شي یا په خود شي د لیونی طلاق دا واقع نه دی ولکه پښتو باندې پوه شو کنه اوس خو په خود وی وسه طلاق واچي بیا دروغ ډاکټر ول چټه میټه جوړي وي د دماغو کې مسله و نو روټه خو کلم د خلی شریفي په ځای په د سپینګمو شریف وردن نه نک ورسېدلی دغه څه لیونی نی مراد خان ځان سره ولیکي سنن کبرا د بهقي اوم جلد سنن کبرا د بهقي اوم جلد صفحه 583 کتاب الخلع والطلاق هغه کې دا حدیث ذکر کړي او بیا د چند تابعین عظام وسامی ذکر کړي لکه شعبی حسن بصری نخعی او بیا آخر کې فرمای انهم قالوا لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه حتى يحتلم
طلاق د ماشوم واقع نه دی او نه عتق واقع دی تر دې چې محتلم شي احتلامي وشي. طلاق د ماتو څه حکم لري؟ مغلوب العقل ځان سره حواله ولیکيخه. مغلوب العقل د ماتو څه تعریف دی؟ مغلوب العقل چا کړي؟ عرف الشذی کې کشمیری کړي. اول جلد 238 صفحه. اول جلد 238 صفحه عرف الشذی. جامع ترمذی اول جلد 226 صفحه. جامع ترمذی اول جلد 226 صفحه. امام ترمذی باب لګئی باب ما جاء فی طلاق الماتو د مغلوب العقل یعنی د کمقل سړی شوده سړی عقل باندې چې غلبه راغلی داغه د طلاق څه حکم دی؟ حدیث روړي ابو هريره سے براوی دی عن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای کل طلاق جائزن جائز په معنی د نافذون خبره کټ کې وسره ولګي. کل طلاق جائزن ہر یو طلاق جائز یعنی نافذ دے الا طلاق المعتوی المغلوب علی عقله مگر طلاق د ماتو تفسیر څه دی چې غلبه راغلی په عقل د لان د دې حدیث لان امام ترمذی فرمای والعمل ولا هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمل پدید پنځ د مجتهدین ترمذی کې چې اهل علم راضی مراد ته نسوک وی مجتهدین او د مجتهد قول ته اعتبار زکشتا چې امام ترمذی کتاب د حدیث لیکلې دي او د هر حدیث نه پس وی چې فلانه بعضی اهل علم دا وی دی حدیث کې دا وی کداغي قول ته اعتبار نو داغي اقوال ول نقل کړي پوښ په خبره. والعمل ولا هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان طلاق الماتوه والمغلوب على عقله لا يجوز لا ينفذ طبعا نافذني الا ان يكون ماتوها کدس معتوه وی يفيق الاحيان چې کله کله په خود کیږي او فيطلق حال افاقته او د په خود کېدو په حالت کې طلاق واقع کو نو بیا به واقع وي بیا به زړه کا غزونه نه کوي چې د کې غزړه مسله ده او دا غټیم کو په خود وکړه پوښي په خبره. علامه ابن الحمام فرمای فتح القدیر ځان سرولی کې دریم جلد فتح القدیر دریم جلد صفحات 343 باب طلاق السنه هغه کې وی چې المراد بالجواز النفاذ وختي می درته ویل کنه د جواز نه مراد څه دی؟ نفاذ دی. بیا فرمای لا يقع طلاق الصبي وان كان يعقل کو خيار می خود ماشوم طلاق واقع نه دی والمجنون والنائم والماتوه د لیونی د ودو د ماتوف طلاق دا واقع نه دی. فتح القدیر شرح د هدایت دریم جلد 343 صفحه باب طلاق السنه کې دا لیکلی او هر چې طلاق حالت الغضب دی په حالت د غضب کې طلاق ښه. علامه بدر الدین عینی حنفی رحمت الله علیه فرمای علامه عینی فرمای و اما حکم الطلاق فی الغضب هر چې حکم د طلاق دی په غضب کې غصه کې چا طلاق ورک فإنه يقع دا واقع کی اواز کسانو یې رجی ډیر غصه مګنه نو په حالت د رضا او د خوشاله کې غصو کم لیونی نه جی طلاق ور کوي دا خو واقع کیږي په غضب کې خو ها غضب سره بو یې ګوري یو قسم د غضب د سې دی چې هغه کې طلاق نه واقع کیږي ها نیټورک چې مکمل کار پری دی کنه او زمک اسمان هم نه پیژني خپل پردیم نه پیژني نبیا وایا طلاق نه واقع کیږي. دا چې په حالت د غضب کې طلاق واقع کیږي معمولی غصه مراد ده که غصه دومره شدت اختیار کی چې عقل تکلیفی پیزایل شي فلا يقع واقع کیږي نه لکه حدیث شریف کې دې اشاره مشوي ده. ابو داود ځان سرول کې سنن ابي داود سنن ابي داود شریف اول جلد 298 صفحه سنن ابي داود اول جلد 298 صفحه
باب فی الطلاق علی غیظ، باب فی الطلاق علی غیظ. پدې کې حدیث وروړي لا طلاق ولا عتاق فی غلاق، غلاق لا طلاق ولا عتاق فی غلاق. په غلاق کې طلاق او عتاق واقع نه دي. ابو داود سوي وقال ابو داود وی الغلاق اظنه فی الغضب، غلاق باندې ګمان کوم چې غضب ته مراد دی. نو کوم غضب؟ هغه غضب چې عقل تکلیفي په ختم شوی ورسېدلی، خپل پردې ځان بل زمکه اسمان خدای او کتاب وسو دغه نور پسې وتی دومره دماغ او کار پریخي. غلاق کې دو توجیه دي. غلاق کې څو توجیه دي؟ دو توجیه دي. لا طلاق ولا عتاق فی غلاق، غلاق کې دو توجیه دي. یو توجیه ابو داود ذکر کا اظنه فی الغضب، اظنه فی الغضب. خود دغه ذکر ابو داود چې راوړی حاشیه 15 ته ورش اغلی کلی دي. ثم الطلاق فی غیظ واقع عند الجمهور، په حالت د غضب کې د جمهور په نس طلاق څه دی؟ وایا واقع دی. وفي روايه عن الحنابلة انه لا يقع، یو روایت د حنابلة دا دی چې واقع نه دی، هغه پسې باندې ځخه. مجموع رسائل د علامه شامی دی، ته خو دغه بیا پیدا کا غلیزر نی چې د سی پینی سو چې دغه هغه کې لیکلي دي چې یو مسله کې دوه ډلې راشي، یو خوا بعضی علماء بل خوا جمهور علماء. اتباع د جمهور واجبي، اتباع د چا واجبي؟ د جمهور واجبي. نو غلاق کې دو توجیه دي. یو توجیه ابو داود کا فی حالت الغیظ، او په دغه باندې بیا په دغه صفحه حاشیه نمبر 5 کې محشی لګیدلې او چې جمهور د وقوع طلاق فی حالت غیظ دا قیل لی. اما یو روایت عن الحنابلة دا دی چې انه لا یقع، دا واقع کیږي نه. او الظاهر، او ظاهر خبره دا ده چې انه مختار المصنف محشی ویخه دغه د حنابلة او د قول د مصنف د ابو داود مختار دغه دی. مونږ ورپسې نزو مونږ وی چې واقع کیږي. ګوره ها فتاوام جدیه ځان سره ولیکي. فتاوام جدیه دویم جلد صفحه 197 کتاب الطلاق. هغه لیکلي چې غضب کله مزیل د عقل تکلیفي شي فلا یقع، غضب چې کله مزیل د عقل تکلیفی شي فلا یقع، بیا واقع کیږي نه. دویمه توجیه فی غلاق راوړوي. غلاق کې دویمه توجیه څه ده؟ سنن ابي داود اول جلد صفحه مذکوره حاشیه شپږم. یو توجیه ابو داود کړي وکنه، بیا په موږ حاشیه مو ویله. دویمه توجیه په دغه صفحه حاشیه شپږم کې ذکر ده. سنن ابي داود اول جلد صفحه مذکوره حاشیه شپږم. قوله فی غلاق، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قول شریف په دغه حدیث شریف کې چې لا طلاق ولا عتاق فی غلاق، نو دا قول د فی غلاق هو الاکراه، دینه مراد اکراه ده. خبره باندې پېښوي. اخذ الائمه الثلاثه بهذا، محشد ابو داود ګوره حنفی دی ښه، او درې امامانو په دې عمل کړي لا طلاق ولا عتاق فی غلاق، یعنی فی حالت الاکراه. هغه وی طلاق د مکره واقع نه دی. وعندنا یصح، موږ زمون په نس صحیح دی. ګوره اکراه کې طلاق څه دی؟ دا واقع دی. حدیث راغو آمنا وسلمنا د درې امامانو مستدل. حالت د اکراه کې موږ د طلاق قیل یو، نور نصوصو من مجتهدین اقوال او قیاسات او د غی عبارات ل ولکه پوش. وعندنا یصح، او زمون په نس باندې صحیح کیږي قیاسا علی الحزل. موږ دا قیاس کو په څه باندې؟ په غب باندې. ثلاث جدهن جد وحزلهن جد، درې سيزونه دي رښتیا مرشتیا دي غپ مرشتیا دي، یو ورګه طلاق راځي. ولکه پوش کنز الدقیق لیکلی و طلاق المکره واقع. طلاق د مکره څه دی؟ چا در باندې تماچه کې خود او جشابه کور والا ته طلاق ورکا،
او تا ورته ورکو نو بس خبره لاړه ختم شو ان شاء الله پکې ورته وایا بیا نه ختميږي پوش ما طلاقک ما طلاقک ما طلاقک ورزپ و ان شاء الله بس ها بس وې نه دا طلاق ځان ته خلاص کا بیا مغره چپک سم لواغه ته چې شابوس پوش په خبره 197 صفحه دویم جلد زمون فقهای کرام دا قیاس کوي په حزل باندې ښه ترمذی ځان سره ولیکي دغه حدیث هغه راغسته جامع ترمذی اول جلد 225 صفحه جامع ترمذی اول جلد صفحه 225 ابو هريره سے مرفوع حدیث پیش کړي د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث جدهن جد وحزلهن جد النکاح والطلاق والرجعه ابو داود هم دا ذکر کړي ابن ماجه هم ذکر کړي دارقطنی وغیرہ هم ذکر کړي هم دا شانزان سرولی کوي الدرايه فی تخریج احادیث الهدايه على هامش الهدايه د هدايه په دې حاشیه لګیدل کنه درايه کتلم د کنه دویم جلد 355 صفحه دان سرولی کوي دویم جلد 355 صفحه کتاب الطلاق باب طلاق السنه هغه کې دا ذکر کړي ښه فتح القدیر ځان سرول کې دریم جلد 343 ختمه فتح القدیر دریم جلد 343 ختمه صفحه عن محمد بن الحسن الشیبانی رحمه الله د محمد بن حسن الشیبانی سے روایت ده د صفوان ابن عمر روایت ذکر کوي ښه ان رجلا یو سړی کان نایمن دی ودو یو سړی ودشو فقامت امرأة فاخذت سكينا فجلست على صدره فقال لتطلقني ثلاثه او لاصبحنك سما پختنه خزاون خاوند دی ودو پسینه ورته کېناستو چاړي را واغستو په مړی ورته کې خودا ویا درې طلاقونه راو یا قسم دی چې بذبح کوم دی فطلقها هغه ولد یې درې طلاقونه ورک لا لاو پس لګان وی کنه ثم اتى النبي مبارک هغه وخت سړیو د خیر القرون لازم شخصیتو او غالبا صحابیو ځکه نبی له سلام تراغو نو لالا مرته په بيدبه په تور نه وی چی ګینه دا لکه د بعضی سړی زنانو ته تسلیمي کنه نو دې مخه تر تناست او ته ته اشاره وکړو زمون خلینم دغه وتل الله دې عفو کی خسړیو ثم تن نبی له سلام تراغه فذكر له ذلك دا خبره ورته ذکر کا چې د سی بیبی را ټینګ کوم پسینه را تکې ناستو چاړي راته په مړی کې خود له اوسه پکړې وي فقار لا قیلوله فی الطلاق مبارک ورته وی په طلاق کې قیلوله رجوع نشته بشوي نو طلاق د مکرح واقع شو کنه هم دا شانزان سرولی کوي السنن الكبرى للبيهقي دریم جلد صفحه 500 شپږتیا السنن الكبرى للبيهقي دریم جلد صفحه 500 شپږتیا کتاب الخلع والطلاق باب ما جاء في الطلاق المكره د مکرح په طلاق کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو بیبي د خپل سختن نه جبرن طلاق طلب کو په زور طلاق ته نه طلب کو فطلقها ورته طلاق ورک ځکه یریدو فرفع یا فرفع دا معاملہ پورته کړې شو یا د سړی په خپل پورته کا الی عمر رضی الله عنه فابانها منه هغه د زنانا د خاون نه جدا ک اگر چې هغه د طلاق جبرن طلب کړي په زور ته غسته طلاق د مکرح سره وای عمدہ شانزان سرول کې مصنف
د ابن ابي شيبه سلورم جل 85 صفحه یو عنوان لګی من کان یرا طلاق المکره جایزه نافذه. د هغه علماء د تابعین وغیره آثار چې هغه طلاق د مکره نافذ ګڼي. اول حسم ابن سیار فرمایي قلت للشعبي ما شعبي ته وی انهم داخلك يزعمون انك لا ترى طلاق المكره شيئا. داخلك تا یادی چې ته طلاق د مکره ته اعتبار بالکل نه ورکې. قال انهم يكذبون علي غول داخلك ما باندې دروغ وی. ز شعبیم زما رای دادا چې طلاق د مکره دا واقع. دویم د ابراهیم د خی کول پیش کړي عام وی طلاق المکره جایز نافذ. مصنف کی دی ذکر ډیر آثار نقل کړي دا مذکوره صفحه 85 سلورم جلد بیا وګورئ. لکه د سعید ابن مسیب اثر نقل کړي، د قاضی شریح اثر نقل کړي، د ابي قلابه اثر نقل کړي. دا ټول فرمایي چې طلاق د مکره دا واقع دی. فتاوی شامی ځان سره لیکي دریم جلد 215 صفحه. فتاوی شامی دریم جلد 215 صفحه کې موي طلاق د مکره دا واقع دی. زمادی بدن کې چې ترسو ساوي زمادی د رب ذوالجلال په ذات قسمی چې کوم ځای مناظرې زه ورته حاضر یم. خوارج دې نه خوشحالېږي. زمادی د رب ذوالجلال په ذات قسمی دا یو شیخ غلام حضرت نو داسې ډېر پیدا کړي داسې ډېر پیدا کړي